أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الصاد مكية. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. صدق الله العظيم. سورة صاد مکی صورت تے پا پنزرو کوگانو او پتا اتا اتیا آیتونو باندې مشتمل لے. شانی نزول د صورت اغدارنگی دے. د نبی علیہ السلام ترا ابو طالب اغا یوزل بیمار شو نو لدا بیمار پرسی او تپوس لا د مکی د مشرکین سرداران راغلل بدی که ابو جهل وغیرہ اغا هم شاملو. دا چې کله د ابو طالب تپوس لرالل نو بدغه ځای کې نبی علیہ السلام هم و نو دیخو تپوس هم وکو د ابو طالب خود دې سره سره د نبی علیہ السلام شکایت هم هغه ته وکو چې دغه خپل رارا هغه قلار کا دې زمونږ د بوتانو هغه بد بیانوي د دې نه هغه منع کا مونږ ته ډېر تکلیف را رسېده دی نه. نبی علیہ السلام ته ابو طالب مخاطب شو او هغه ته وایي ای وراره ته د دې نه څه غواړې قلار شه د دې نه څه دې غواړې. نبی علیہ السلام ورته جواب ورکوي ای تره زه د دې نه یوه کلمه غواړم یوه خبره دې زما سره ومني او کله چې دې زما سره هغه یوه خبره ومنله داسې یو کلمه ورته ښیمه چې د هغې په وجه به دا ټول عرب د دې تابعدار شي عجم به دې له جزیه او ټیکس ورکول شروع کړي داسې یو کلمه ورته ښیم. ټول حیران شو داسې کومه داسې هغه کلمه ده یوه نو موږ به لس کلمې داسې ومنو. نو نبی علیہ السلام ورته لس دقه یوه ومنئ لا اله الا الله محمد رسول الله دا یوه کلمه ومنئ نو عرب بس تاسو غلامان شي عجم بس تاسو ته ټیکس جزیه درکول شروع کی. مشرکین هغه ډېر قار شول او پاسېدو او دغه جوابونه مخکې الله پاک را نقل کړي دي. وای آیا ته هغه ډېر خدایان هغه په یو خدا سره بدلې دا څنګه کېدلی شي دا عقل وای دا خبره نه مني. اوس دومره ډېر خدایان دي په دې مکه کې 360 بوتان هغوی یې ښودلي وو دا څنګه ممکن ده چې دغه ټول دې ختم شي او یو دې پاتې شي. او بیا یې وایي څومره دینونه چې تیر شوي دي څومره امتونه تیر شوي دي په هیڅ یو امت کې داسې خبره مونږ نه ده اورېدلې چې الله پاک یو دی د هغه سره څوک شریک نشتی. که یهود دي هغوی هم د الله پاک سره شریک منلو عزیر علیه السلام د الله پاک سره شریک دی. عیسایان به هم شریک منلو عیسی علیه السلام به شریک هغه منلو. که مجوسیان دي هغوی به هم دوه خدایان منل اهرمن او یزدان. نو ته خو ناشنا خبره کې د دې خبرې نه موږ ته بوی د دې راځي چې ته د سسیز اراده لري د بادشاهت اراده لري داسې اراده دي دا غالبا. نو د دې هغه خبرې الله پاک په دې آیت کې آیتونو کې هغه نازل کړي دي. نو سورې صاد دغې باره کې الله پاک نازل کو. د تیر صورت سورې صافات سره ربط دارنګې دی. په سورې صافات کې الله پاک اول د توحید باس وکړو بیا په آخره کې هم د توحید باس وکړو. دلته په دې صورت کې الله پاک د رسالت بحث هم کوي د توحید بحث هم کوي. په سورې صاد کې الله پاک د پیغمبرانو واقعات بیان کړل په صافات کې او دغه رنګې په سورې صاد کې هم د پیغمبرانو واقعات خو د هغې نه علاوه د نورو پیغمبرانو په هغې کې چې کوم پیغمبرانو واقعاتو د هغې نه علاوه د سلیمان علیه السلام د ایوب علیه السلام داود علیه السلام د دې واقعات هغه دلته ذکر کیږي.
بل به د سورې صافات په اخره کې هغه ذکر شو پرونی سبق کې چې د کافرانو ویل وان كانوا ليقولون لو ان عندنا ذکرا من الاولین که زموږ سره د پخوانو خلکو په شان د پخوانو امتونو په شان یو کتاب وی لکنا اهدا منهم نو موږ به د هغو نه زیات په هدایت باندې وو. نو دلته به دې صورت په دې شروع کې ورته الله پاک د دې کتاب حقانیت بیانوي چې کوم کتاب ارزو تاسو کوله هغه کتاب تاسو ته راغې او دغه کتاب داسې حق سچ دی چې په دې کې هغه د ټولې دنیا حقانیت او هدایت د دې علوم چې دی نه هغه پراته دي. نو دې طرف ته هغه راشئ. اوس د خپلې خبرې نه هغه رجوع مه کوئ، د خپلې خبرې نه ما وړئ. نو دلته قرآن مجید حقانیت الله پاک اول ذکر کوي. نو الله پاک فرمایي صاد، دا صاد دا د حروف مقطعاتو نه دی. ځای به ځای هغه ذکر کېږي، متشابهات ورته هم وایي، مقطعات ورته هم وایي. د دې معنی صرف او صرف الله پاک او د هغه د رسول په منځ کې هغه راز دی. د قیامت په ورځ الله پاک علماو ته د دې معنی هغه ښایي. د دې معنی الله پاک د علماو د خلکو نه هغه پټه ساتلې ده. والقرآن قسم دی په قرآن باندې ذی ذکر چې نصیحت والا دی. نو په دې آیات کې الله پاک د قرآن مجید حقانیت ذکر کوي. دا قرآن مجید داسې کتاب دی چې دا د نصیحت کتاب دی، دا د هدایت کتاب دی، په دې کې د علومو سرچشمه پرته ده. دغه کتاب طرف ته هغه راشئ. نو دغه خلک کافران دی خو به دا دعوه کوله چې دا کتاب کله راغی موږ به په ایمان نه وړو. نو الله پاک وایي دا خو هدایت والا کتاب دی، خو دا کافران اوس ایمان ولې نه راوړي؟ نو وجه ذکر کوي. بل الذین بلکې هغه کسان کفرو چې کافران دي فی عزت په تکبر کې دي، و شقاق او په مخالفت کې دي. دی خو به دعوه کوله چې موږ به ایمان نه وړو، خو اوس ولې نه راوړي؟ فی عزت و شقاق، تکبر را کې استلی دي، مخالفت هغه را کې استلی دي، د دې د وجې نه هغه ایمان نه راوړي. تاسو ته هغه ذکر شوي د جمعې په ورځ تېرو جمعو کې هغه وای آیا مونږ به اوس د دغې غریبانانو سره کینو؟ دا د خپل مجلس نه وباسه، دا زمونږ د شان خلاف دي، مونږ د دې سره هغه نشو کېناستلی. دوی تکبر را کې ایستلی و، و شقاق او مخالفت را کې ایستلی و. وجه بئس مخالفت، تکبر، حسد، بغض، کینه. نو که دی تکبر کوي، دی ځان لوی حسابوي، دی مخالفت کوي، ځان ته څوک وایي، نو الله پاک فرمایي د دې نه غټ غټ خلک تیر شوي دي، عادیان سمودیان تیر شوي دي، داسې لوی لوی خلک تیر شوي دي چې د کجورې دا ونه دا به چې دی نه هغه راویستله په لاسو کې داسې، دا د ټولو نه مضبوطه ونه ده د دې ځای دا به یې داسې راویستلې. دومره لوی تنې او دومره طاقت، خو هغه مونږ هلاک کړي دي. تاسو څه ځای؟ نو کم اهلکنا من قبلهم، څومره هلاک کړي دي د دې نه مخکې مونږ ډېر یو هلاک کړي دي. تاسو به تکبر او دغه مه کوئ، د تاسو نه مخکې ډېر هلاک شوي دي. من قرن د هغې امتونو نه فنادو، نو پس دې اواز وکړو، ولا تحین مناس، او نو د دې سره بیا وخت د خلاصې. دې خو وروسته اوازونه وکړل چغې والې، خو د دې سره وخت د خلاصې نه وخت یې تلی و. لکه فرعون وروسته ډېرې چغې وهلې چې ما ایمان راوړی دی په رب د موسی او د هارون باندې. جبریل علیه السلام په په خوله کې خټې ورکړې، دا وخت نه دی، ستا نه وخت تېر شوی دی، اوس چې دی نه هغه ایمان نه وړي. نو وروسته دې بیا ډېرې چغې وهي، ولا تحین مناس، لیکن د دې سره بیا ځای وخت د خلاصې هغه نه وي. اوس هغه تذکره چې نبی علیه السلام دې ته ووایي چې په دې ایمان راوړئ، دا کلمه ده، تاسو ته به کامیابي میلاو شي. نو دې څه ووایي په جواب کې؟ وعجبو، او دې تعجب وکړو، ان جاءهم، دا چې راغی دې ته منذرون یرونکی منهم، د دې نه د دې د قوم نه، د دې نه نسب نه، د دې د خاندان نه، هغه دې ته یو کس راغی، دې ته یې دعوت ورکو. وقال الكافرون، او کافرانو هذا ساحر، دا ساحر دی، کذاب، دروغجن دی. چې معجزه به یې ورته پیش کړه، دا خو سحر دی. چې څه به یې ورته ویل دا دروغ دی، اول خو به ورته چې ته امین یې، صادق یې، رښتونه یې، خو چې کله به ورته د آخرت په باره کې خبر کړه دا دروغ دی. اجعل الالهة، آیا ګرځئ هغه خدایان ډېر، اله واحدا، یو خدا، د ډېرو نه یو جوړئ، دا څنګه خبره ده؟ په مکه کې خو 360 پراته دي، دا څنګه د دې نه یو جوړئ؟ دا خو وایي عقل نه مني.
د عقل نه خلاف ته چې 360 خدایان دي د هغو کار دی یو څنګه وکي ان هذا بېشکه دا لشیء عجاب یو ناشنا څیز دی ډېر ناشنا ورته دا خبره ښکارېدله بیا چې کوم هغه سرداران راغلي وو نو وانطلق الملأ لاړل هغه سرداران منهم د دینه ابو جهل وغیره پاسېدل او سوی انیمشو زی انورو ته مې راځئ راپاسې وصبرو ټینګ اوسېږئ کلک اوسېږئ علی آلهتکم په خدایانو خپلو باندې خپل دین چېرته پرې نه دی دا لیونه شوی دی دا خو ساحر دی دروغجن دی هغه خپل خدایان باندې مضبوط اوسېږئ خپل دین باندې چېرته پرې نه دی هغه او هر چې دی دا خبره کوي ان هذا بېشکه دا لشیء یراد یو څیز دی چې اراده کړی شوی دی د ده ارادې نورې دي د ده ډېر غټې ارادې دي کېدای شي د ده اراده هغه د بادشاهۍ یي د ده اراده د حکومت یي د ده اراده چې دی نو هغه د مشرۍ یي د ده څه ارادې دي هغه ارادې تاسو نه یې خبر د هغې نه راځئ ما سمعنا مونږ نه دي اورېدلې بهذا دا خبرې فی الملت الاخره په نورو ملتونو کې په نورو دینونو کې دا خبره مونږ چېرته نه ده اورېدلې چې یو خدا به یو دا ډېر به نه دا خو مونږ نه دی اورېدلي لکه نن سبا اکثر د مسله به بیان کې مړه دا خبره خو مونږ چېرته اوسه پورې نه اورېدلي دا خو نوي مولان دي د ځانه لکه دا ته رقمې داسې پوخ عالم رالی او دا ټولې مسلې تا ته معلومې دي او دې مولایي صاحب ته هېڅ نه دي معلوم دا ټولې جستا مخې ته پرتې دي چې داسې خبره واوري مړه دا د ځانه جوړه کړې دی دا مونږ چېرته نه ده اورېدلي دا ټولې خبرې تا اورېدلې دي څو نو دی وی یاره دا مونږ نه دی اورېدلي دا خو مړه د ځانه وایي دا خو نور دینونو کې دا خبرې نه وې یهودیان تېر شوي به هغو کې د هغو هم ډېر خدایانو د عیسایانو هم ډېر خدایانو د مجوسیانو هم ډېر خدایانو دا پکې لا نوی دین هغه چې دی وایي چې یو خدا دی ان هذا نه دی دا الا اختلاق مګر د ځانه جوړ کړی شوي دا خو دروغ وایي د ځانه جوړ کړی دا خبره چې بس یو اله دی او ډېر نشته دی دا د ځانه وایي دا خبرې دروغ وایي مخکې چې دی نه هغه انزل علیه الذکر من بیننا نور هغه خبرې هغه هم نقل کیږي انشاءالله سبا به هغه تذکرو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين